بلی چې تله پرونی بچې ته د بل په خپو ولاړې په مونږ باندې یو انظام لګولی دی چې د دې کلي چند مشران دي او خورشید پټواري او دا غله راغونډ شوي ما ته د پیسو ډیمانډ کړی هغه پیسې ما دوی ته وویل چې زه 1 کروړ لګوم خو دوی له 1 روپۍ نه ورکوم نو د هغې وضاحت زه درته ورکوم دې دې حالانکې قسم وکړي را دې شي په دې جومات ته دغه خواته په دې کې به کینو او دې به قسم وکړي چې دته ما د پیسو ډیمانډ کړی هغې د تحصیل مخې ته په پوړو کې ونیو بې عزته یې کړ کپړې مپړې ته وشلولې لیخاځه بیا په ده باندې په کاټلنګ تاڼه کې پارچه وشوه دې جیل ته لاړه نو ما د 47 نه دوی راوستې د 37 کنال دا د کاغذ کې دغه د باقاعدې پته لګي او 25 مې نور راغی نو دا غوا مې ښه ده دا بچي راوړي یا دا ربړ دی دا اوږدېږي پیته اوږدېږي خو نه ښځه چې کوم ده په نکاح خپلېږي او پټې په کاغذ خپلېږي کم کمیشن والا چې راشي هغوی په موقع باندې ښه صحیح فیصله کوي او ښه صحیح پوله کېږي نشاندګي وکړي خو چې کله ریپورټ ته شي نو ریپورټ بیا ګول مول کړي دې دې په ما یو ځای ثبوت کړي چې دته ما کم ځای کې ویلي چې ما اپر کړی چې ماله پیسې راکړه ده په ما باندې دا زور راوسته چې ته په دې شاهد باندې دا ولګوه چې زه ده راپاسولم په تا پسې نو ته چې څونه پیسې غواړې تاله زه درکوم دا به ورته په جومات کې په قرآن قسم دا خبرې کوم یو زما نوم امتیاز علي دی او د دې الو اوسېدونکی ما د ملاخلو د کورنۍ سره تعلق لرم زما مشر چې کومې خبرې وکړې نورغني دادا زما تره دی زما د پلار د تره زوی دی زما تره دی او په دې باب کې چې د کومې خبرې وکړې بالکل دا په حق دی ځکه سره موږ ولاړ یو او نواب علي چونکې ټول ملاخله زموږ کورنۍ دغه کړې ده چې یاره دوی داسې دي نو دا خو د حق او د ناحق خبره ده تا نواب علي زما سره په کاټلنګ کې ستا تره دوست ما سره ولاړو ته ولاړ وې تا ما ته وې چې بهي په دې کیس کې زموږ له راشه ستا راتره په موږ اسې سټیر علي موږ تنګوي بهي هغه ته پوله نه ږدم او تا سره به زه پوله کېدم ستا سره ما کیس وکړو پوله په کمیشن کې راله او د هغې ثبوت دا د په دې کمیشن کې شته چې هغوی موږ ته کمیشن واضح کړو دا دویم کمیشن او په حق کې ستا وه او ته دا پوله بیا هم نږدې ولې چې د دې نه اخوا دا هر ستا کړی دی ته د خپلې ژبې نه تښتې ستا که زما د موبایل او ستا د موبایل سی ډي آر راویستلی شو ستا ریکارډینګ هم زما سره پروت دی چې تا ما ته څه ویلي دي او سی ډي آر کې به هم پته ولګي د رښتیا او د دروغو په هغه ځای پته ولګي صحیح ده ته چې کمیشن له دوباره تښتې دا د کمیشن خبرې نه دي کمیشن ادبراري یو شی دی په قانون کې کمیشن یو پیره کېږي چې عدالت کمیشن کو دا به ریوینیو والا راځي دا به ډي آر سی والا نه راځي ډي آر سی یو پرایویټ اداره ده د جرګې په شکل پوله ږدل دا د سرکاري د ریوینیو کار دی د پټواري ګرداور تحصیلدار تدوی کار دی ما سیول جج کې وویل چې سر تاسو خو دوی له دغه ورکړه چې موږ ته اوس نښې کېښودلي شي پوله نو هغه دا د ریوینیو کار دی زما خو نه دی چې موږ ایس صاحب له درخواست ورکړو ستاسو په میل جول باندې تاسو لاړو ډي آر سی ته خبره ویړه دوباره کچ شروع شو نو په کچ کې خو تاسو تنازع پیدا کوئ ستا خو 24 کنال 19 مرلې پټې دی او هغې تاسو دا د پرې نقشه کې باقاعده ښوولې دی او دغه پوله ده کومه چې دوی قایمه کړې په دې نقشه کې دی کمیشن والا او د هغې دوباره چې دی نو ته بیا کمیشن کې نو په قانون کې خو دا یو کمیشن دوباره کمیشن خو نه کېږي که کېږي ته ما ته ووایه چې دوباره کمیشن کېږي زما دغه خبره ده السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نور غنی ما لالو اوسېدونکی ما او د نواب علي په موږ پسې یو پریس کانفرنس کړی و چې د هغې موقف زه تاسو ته بیانوم جی پیله زمونږ کمیشن وشو خورشید پټواري صاحب راغلی او درخواست دوی سیول جج صاحب ته ورکړو چې زمونږ په منځ کې دی کمیشن وشي په هغې کمیشن باندې چې کله خورشید پټواري رپورټ ورکو نو دا اف آی آر دی هغې د تحصیل مخې ته په پوړو کې ونیو بې عزته یې کړو کپړې مپړې ته وشلولې لیخاځه بیا په ده باندې په کاټلنګ تاڼه کې پارچه وشوه دې جیل ته لاړه او په صلح باندې د جیل نه راووته هغې دا اف آی آر دی چې 3 دفعې په ده لګېدلي هغه کمیشن خو هم ده ونه منو ټیک شو جي دویمه
کمیشن لپاره دوی درخواست ورکړ چې تیلا محمد وکیل او پټواران افتخار صاحب او ګرداور درویش راغلل او هغوی چې دویم کمیشن وکړو نو په هغې کې جي دلته دا یوه لار ده چې دا یې پوله کړه د دې مخکې خورشید پټواري صاحب هغه پمپ پوله کړی په هغې باندې خو هم د اعتراض وکړو او د دریم کمیشن لپاره درخواست ورکړو دې چې کوم کمیشن وشي دی هغه نه مني بلکې د تیلا کمیشن د ده په حق کې شوی دی او ده ته پې سیول جج صاحب ډیګري ورکړې ده دی په هغې مطمئن نه دی ټیک شو جي هغه کمیشن خو هم دا دی زموږ سره موجود دی زما دوه خسرې دي 2463 او 2481 چې دا ټوټل پټې زما 47 کنال دی دوی په دې 2463 کې ګوتې والی دي د پټوار سره او د 13 نه 1 اوټ کړی دی 3 کړی دی د ما د 47 نه دوی راوستې دی 37 کنال دا دی د کاغذ کې دغه دی باقاعده پته لګي چې د پکې ډبلینګ کړی د هغې دویم اصل کاغذ چې کوم دی دا د ما سره موجود دی چې د ما ټوټل 47 کنال سره پاسه رقبه ده 15 مرلې او 47 کنال دوی هلته 37 کنال 15 مرلې کړی پیله خو د ما سره دوی دا ذاتیات کړي د هغې باوجود بیا راځو موږ د دې موقف ته چې ده ورکړي دي په میډیا باندې چې زما 33 کنال پټې دی او 25 مې نور راغې نو دا غوا مې ښه ده دا بچي راوړي یا دا ربړ دی دا اوږدېږي پیته اوږدېږي خو نه ښځه چې کوم ده په نکاح خپلېږي او پټې په کاغذ خپلېږي د دوی ټوټل 2481 خسره چې کوم کې درخواست اوس د دریم کمیشن لپاره ورکړی دی په هغې کې 24 بخسي د خسره ده او ټوټل رقبه د 24 کنال 19 مرلې ده او د په خپل بیان کې ورکړي چې د ما 33 کنال پټې دی او 25 مې نور شو نو جي دا د کوم ځای نه راغی دویم دې باره کې زه عدالت ته یو درخواست کوم چې جي دعوه خو ما کړې ده په عدالت کې چې د ما پټې کم دی نو د ما پټې کچ کېږي او ټیک شو جي پکار دي چې دوی راشي او دته خپل 24 کنال پوره کړي باقي زما د پټي سره خو داسې کار نشته دلته خو زما نیکني پادري جایداد چې کم دی 3.5 کنال دی او ټول آبادې دی او د 24 کنال دی ما خو درخواست په دې ورکړې ما خو په عدالت کې کیس په دې داخل کړی چې بایی زما پټې کم دی او ما ته د خپل پټې پوره شي نو پکار دي چې د ده پټې دته کچ کړي او باقي پټې ما ته خپل حواله کړي ټیک شو جي د ځمکې تفصیل خو دقه دی چې د 24 کنال 19 مرلې پټې دی کم کمیشن والا چې راشي هغوی په موقع باندې خود صحیح فیصله کوي او خود صحیح پوله کېږي نشاندګي وکړي خو چې کله ریپورټ ته شي نو ریپورټ بیا ګول مول کړي ولې زموږ د پیسو وس نه کېږي او دوی بس ګوته کوي ولې چې ګوتې زده دي او په دغې څیزونو موږ نه پوهېږو دویمه خراب دا ده جي چې دوی په موږ باندې یو انظام لګولی دی چې د دې کلي چند مشران دي او خورشید پټواري او دا غله راغونډ شوي ما ته د پیسو ډیمانډ کړی هغه پیسې ما دوی ته وویل چې زه 1 کروړ لګوم خو دوی له 1 روپۍ نه ورکوم نو د هغې وضاحت زه دته ورکوم چې دغه مشران چې کوم د سوات هوټل ته بوتلي دې زما نه ښه پېژني هغه مشرانو ته دی راغلی د اسلام آباد به راغی په بیټک کې به ورته ناست او ګیره او خپو باندې به وله پرېوته چې یاره د دې نورغني سره ماله کمپرومایز وکړه هغوی په 9 لک روپۍ باندې زما او د دوی خبره جوړه کړه په هغې کې 50,000 روپۍ په 25/9/2025 باندې د داود خان په وجره کې په لو بابا کې دا فیصله شوې وه بیا مونږ چې کله د تحصیل جومات ته لاړو نو دې مشر ما ته وویل چې ستا د پیسو ضدي مه وارې خو دا خبره ته ختمه کړه په هغې کې 50,000 روپۍ ما ته دوی اډوانس څنګه راکړې بیا زما او د ده خبره په څه ورانه شوه دوی ما ته وویل چې بهي ته به د ترونو زامنو او د ټولو رشته دارو د طرفه مونږ ته اشتام کوې ما ورته وویل چې نه زه د خپلې حق ذمهوار یم د خپلې حصې ذمهوار یم
د هغوی سره زما څه تعلق نشته. په دغه خبره باندې دا خبره د موږ پاتې شوه. خو دې حالانکې قسم وکړي را دې شي په دې جومات ته دغه خواته په دې کې به کینو او دې به قسم وکړي چې دته ما د پیسو ډیمانډ کړی. بل د ده یو پراپرټۍ والا ملګری دی سید نواب نوم یې دی چې د شهید آباد اوسېدونکی دی. هغه ما ته رنګ وکړو چې نورغني ماما ته راشه د ما ځای ته ستا سره زما کار دی. مونږ چې لاړو روټۍ مونږ هلته وخوړه. په دې کې زمونږ یو خورئ کېږي یوسف نوم یې دی چې هغه ناست و. دوی ما ته پیسې کېښودې په ټیبل باندې. زه په دې اوس قسم نه کوم چې لاک وې 2 وې نیم وې 50 وې. خو جي مخامخ دا کور چې په نظر دغه یو راځي د دې کور باره کې مې چې دا غریب سړی دی او په ده کډه را پرېوځي بلکې د مراد سرکاني زه په خپله دغه کور ته بوتلی وم او ما ته یې وښوو دا دې په موقع ولاړ دی چې دوی په ده باندې دا کور را پرېوځي او لکه لوکوټې ته موږ سره مهرباني وکړه. په دغې خلکو په وینا باندې ما هغه پیسو ته غاړه کېنښوده. پیسې ما د سید نواب نه وانخستې. خو ما ورته ویل چې زه ټیک ته دا کسان ذمواري لري چې کله دا ځای ستا شو سید نواب به تا ته پیمنټ کوي. هغه کډه ما پرېښوده دې کور ته دننه شوه. دې په ما یو ځای ثبوت کړي چې دته ما کوم ځای کې ویلي چې ما اپر کړی چې ماله پیسې راکړه. ټیک شو جي. دویمه د ده خپل خورئ دی. دا انظامات لګول دا د ده یو فطرت دی. د ده رشته دار دی خورئ دی سکه خورئ دی چې شهید نوم یې دی نو محمد عالم زوی دی. د هغه چې کله دلته غاښه ورکوله د هغه سره د ما 2-3 خبرې شوي د پښتو چې خورئ ته خو دا کنده ډکې او د کندې نه مونږ پورې وتي یو. نو شاید ما ته دا ووایي چې ماما زه دا کنده ډکومه کله چې مونږ پوله کیدو پټواري راولو ستا به ستا شي زما به زما شي. نو ما پورې وخندل چې خورئ سبا به ته نه مانه تاوان هلې 10 به پې لګېدلي او ته به 100 او زما به وس نه کړې. هغه وی ماما 1 روپۍ دننه د دې خبرو نه علاوه زه دا ځای نه راواپس شم بلکې د پښتو د خبره یې روغه وکړه زر عالم. د دې خبرو نه علاوه به زه قسم کوم که د شاهد او زما ترمنځ داسې خبرې شوي. په دویم ملاقات کې هغه ما ته رنګ وکړو چې نورغني ماما ته کوم ځای ما یې زه کور یم. زما کوڅې له راغی چې زما او د ماما نواب علي مې په خپل کې په قرآن باندې روغه وشوه. بهي دا کومې خبرې چې ما ستا سره کړي دا به زه په عدالت هم کومه دا به زه په جرګه هم کومه. نور زما ماما پوه شه ته پوه شه زه ترې لاړم د منځه ووتم. ده په ما باندې دا زور راوسته چې ته په دې شاهد باندې دا ولګوه چې زه ده راپاسول یم په تا پسې. نو ته چې څونه پیسې غواړې تاله زه درکوم. دا به ورته په جومات کې په قرآن قسم دا خبرې کوم. ما د هغې نه انکار وکړو چې دا ژبه به پرېږدي خو دروغ به ونه ویم. که ته ما له ټوله دنیا راکړې خو دروغ نه یم. دا کلی دی غم خادي نه زه دا شی نشم کولی. دې ته زه نه یم تیار. بیا دلته افتخار هلک دی چې نمخه د حاجي صاحب زوی دی. ما ته یې ویل ته په ده باندې ګوته کېږده. نو ما ورته وویل چې په هغه خو ما کې ستا سره برغ داخل کړی چې تا پې د ما ځای خرڅ کړی. د هغه کور ته ته راغلی ما هغه سره ما لکه رټه سپوره کړې ده. نو څنګه ما ته هغه وویل چې ته ورشه په دې شاهد په دې نواب علي ورشه د باندې کیس وکړه. ما یې دانګ نشم کوي. دې په هغې خبرو کې په ما باندې ما سره وران شو چې یو طرف ته خو غاړه کېنه. نو ما ورته ویل چې ناجایز غاړه نه ږدم. اوس جي زه راځم پټوار له. په دې کې پیله کمیشن وشو هغه دوی ونه منو. په دې کې دویم کمیشن تیلا وکیل صاحب راغی او پټواران ګرداور تحصیلدار او افتخار پټواري دوی پکې دویم کمیشن وکړو چې په هغې کمیشن باندې سیول جج صاحب دوی ته ډیګري ورکړه. په هغې باندې زه لاړم ما سیکشن کې اپیل وکړو. ده دریم کمیشن دپاره درخواست ورکړی. دغه کمیشن نه مني. دریم کمیشن چې درخواست ورکړو نو زه پټواري د تحصیلدار صاحب سره زما خبرې وشوې. یو خو ورځ مقرر شوه مونږ رالو دی نه په موقع باندې. په دویمه باندې چې کله دوی ورځ مقرر کړې وه نو زمونږ څه مشکلات وو چې په هغې کې مونږ وزر وکړو تحصیلدار صاحب ته چې دې کې مونږ فارغه نه یو. خیر یو 2 ورځې مونږ انکار نه کوو. 2 ورځې مونږ له راکړه. دې لاړه نواب علي په ګاډي کې راسواره کړه او دلته یې راوستلو. زه چې اے سی صاحب دفتر ته په سهار له باندې لاړم چې جي دا کسان تا کمیشن له رالیږلي وو. اے سی صاحب چې یاره تاسو غاړه غچه کوئ. نو ما ورته کمیشن یې په ټیبل کې ایښودی چې جي دې کې یو کمیشن شوی دی دویم شوی دی دوی نه مني. دا دریم دپاره یې درخواست ورکړو. نو دا ولې مونږ راځو هر کمیشن له راځو دې کې غاړه غچه کوو. نو هغه تحصیلدار صاحب راوغوښته ورته یې ویې چې ته تللی وې تا سره د دې کاکا څه خبرې شوې په موبایل. هغه ورته وی او جي ده ما ته وزر کړی. نو وی تا خو ما ته دا نه ویلي
وی څه دې وکړه نو مونږ اندازه خپله ولګوله وی دوباره به ته د کمیشن دپاره ورځ مقرر کړې او لاړ به شې او د دوی دا صحیح پیمایش به وکړې اوس د مونږ خلاف باندې په مونږ باندې انظامونه لګوي چې د دوی غټې غټې ګیرې دي او دوی په تبلیغونو کې ګرځي او په پردو پټو باندې دوی دعوې کوي نو جی زه خو دا وایم چې بایی دوی دې راشي د الله د رضا دپاره د یو جرګه راشي او جومات کې به کینو ټول به دې بنګ په قرآن لاس دي زما رشته دار بنګ دي زه بنګ دم چې حالانکه زما څونه پټې دی دعوه ما کړې ده ما ته به دې پټې پوره کوي دې د خپل 24 کنال 19 مرلې برابر کړي که چېرې دې وایي چې زه به را پریس کانفرنس وکړم زه به پیسې ورکوم یو بل له او په پیسو به زه دا پټې خپل کړم هېڅ کله زما ورور دی خو پټې چې کوم دی دا په کاغذ خپلېږي او ښځه په نکاح خپلېږي نو دې دا خو ځمکه ده ځمکه خو خوځي راخوځي نه پکار دی چې کمیشن یې راتلی او د کمیشنو یو ریپورټ وي ولې چې دې کې د مونږ مشرانو مخکې کمیشنې شوي دي د هغوی ریپورټ یو دی او د دوی کمیشن یو ځای پوله مقرر کوي بل ځای پوله مقرر کوي مونږ د چا ومنو دویم زما اوس هم دی ورور دی د په مونږ باندې دا انظامات په مشرانو لګولي چې غټې غټې ګیرې دي او په تبلیغ کې ګرځي په پردو دنیا ته زما د مشرانو پته ده او د ده نه مشرانو هم پته نه زما مشرانو چې په دې کلي کې کوم وخت تېر کړی که نه هغه دې ټولې دنیا ته او د کلیوالو ته پته نه ټیک شو جي دلته دې راشي او د چا نه دې تپوس وشي چې د دوی د مشرانو په دې کلي کې وخت څنګه پاس کړی که د چا سره ظلم کړي د چا سره زیاتي کړي هغه دې راوړاندې کړي خبره دا ده نواب علي چې ته لا پرونې بچې ته د بل په خپو ولاړې دغه یو کس در سره دی چې کم خوا دې راکاږي هلته ځي او ډڅه دې جوړوي خو نه مونږ دې مقام ته نه ځو مونږ سرکاري کسان یو مونږ به خپله د قانوني کاروایي کوو نه شر کوو نه ځواک کوو نه بد اخلاقي کوو مونږ به په خپل قانون باندې ځو که چېرې ته فیصله کول غواړې او دا 33 کنال پټې او دا 25 ته په ما باندې واضحه کې چې او د دوی سره نه ما دی نو ستا تر جمعرات حاجي صاحب دی ستا د کاتې مشر دی ستا تر دی ستا په کورنۍ کې بل څوک نشته مشر دی به راولي او په جومات کې به کینو چند مشران به شي میډیا به راوغواړو دغه پټواریان به په جومات کې په قرآن قسم خبره وکړو چې به یې د یو بل د حق نه به تښتو نه چې ستا څونه پټې دی هغه به مونږ ته تناب کړو مونږ د ما د رشته دار او زما اتفاقي ستا چې زما سره څه حق دی زه یې اوس هم منم او بیا یې منم انکار ته نه کوم زما اوس هم ورور بیا هم ورور خو حق ته به حق وایو نه حق ته به نه حق وایو هغه پلاټ نه دی جي په هغې پمپ دیوال باندې د پلاټ برای فروخ لیکلي شوي دي د دې نه مخکې سید نواب دا پلاټینګ ټول کړی و او دی خرڅ کړی دی اوس یې پې دا دویمې نمبر یې ورکړی دې کس ته یې حواله کړی دا نمبر یې تاسو وګورئ چې دا د چا دي زه بیا درته واضح هم کوم چې د دوی خورېدې هغه ته یې دوباره حواله کړه چې دا خرڅه کولي چې دا ورته زورور ښکاري چېرې دا ملاخیل خو هېڅ نه دي دا خو صفر دي شر نه خوښوي راشه دی له زورور دی دی به راولو او دوی به پشا شي نو دي دا خو د زور او د ټوپک خبرې نه دي دا خو په ثبوتونو دي زه به په ثبوتونو راځم او په ثبوتونو به خپل ځای قایموم دی نه په ثبوتونو راشي زه منم زما ورور دی والسلام